سورة البروج دا پینزات یایم دے او ویشتم دے پس د سورہ شمس نا ربط او تعلق مخی سره دا دے چې مخی کې زوره نه وا چې دی ایمان نه راوړي دلته ترقی چې ایمان راوړل خلا فرید وا خدای د ایماندارو مقابله کوي د ایمان والاو مقابله کوي غیله سزاګانې ور کوي دویم دارې چلته د آخرت یره وا دلته د دنیا یره عمده دعوت صورت اثبات د قیامت ته حاصل د صورت شواهد دے په اثبات د قیامت تقوی په دنیاوی او د اقوام مهلکه معذبه او تذکرہ یا قومونه چې الله تبا کړی دي والسماء گواد اسمان ذات البروج کلمات پکې 109 دي او حروف پکې 435 دي والسماء گواد اسمان ذات البروج چې خاوند پړاوونه دي یا خاوند د ستورو دي والیوم الموعود هغه ورځ چې واده شوی دا هغه گواده و شاهدین گواده شاهد او مشهود شاهد او مشهود دی کې ګڼ مطلبونه دي چې دې څه مطلب دی شاهد نه مراد حاجیان دي مشهود نه مراد عرفه ده ابو هريره رضی الله عنه وایي چې دای عرفه ته سکیږي حاضریږي څوک چې د شاهد نه مراد منځګزار دی او د مشهود نه مراد جمعه ده د جمعه ته سکیږي حاضریږي دریم قول لاره چې ګورا دا اصل کې تفسیر کې ابن جوزی رحمه الله وایي چې د شاهد نه مراد امت د نبی علیہ السلام دی او مشهود نه مراد تمام امتونه دي چې دا امت به داغي خلاف څه کوي گواہی کوي درې معنا دا ده چې د صورت سره ولګي چې د شاهد نه مراد کافر دی او د مؤمن د مشهود نه مراد مؤمن دی ځکه دوی چې کم دینو مؤمنانو له سزاګانې ورکولې نو دوی وته ناستو تماشې کولې او هغه غریبانانو سوځیدل ٹھیک ده یا که د اخرت سره لګي پنځمه مطلب د آیات دا جوړیږي د شاهد او مشهود نورم پکې ګڼې معنی دي او مختصر شاهد نه مراد مؤمن دی او د مشهود نه مراد کافر دی خو بیا به قیامت سره لګي چې په قیامت کې با دا مؤمن د دې کافرو سره تماشا کوي دی به تعذيري او هغه به جهنم تعذير کړي شوی لکه یو قول په اعراف والا کې داو چې په اعراف باندې به کم کسان ناشتي نو یو مونږ ویلو چې دا غینه علما او انبیا به پسې ناشتي هغه خلک چې دی هغه کسانو چې هغه دعوت ورکو دي خلکو له دي خلک نه منله نو هغه بوس په عرب باندې ناسي د دې د پاره چې د خلکو ته وګوري الکه پلانیتا ته ګوره ما ویل په دنیا کې کنه چې سمشه ته نه سمې دی اوس په ورځا نو هغه به نورم څه شي خپه شي چې خو الکه د دې سړی خبره منلې نو څنګه بخاوه کنه نو دغه شاهد او مشهود دی او تلا اصحاب الخدود تبادشي خاوندان د خندقونو النار چې هغه ور والا دي ذات الوقود چې خاوند خشاک دی کلا چې دا کافر علیها په دې ور باندې او په دې خندقونو باندې قعود ناستو دا زونواس یو باچا دی رستی په دې دا کې واقعا راځي سورۃ الفیل کې چې هغه چې کم دینو 30,000 نصرانیان هغه وجلی دي دا خندق الته کې بیا هغه سره ملګي دا باچا چې د په زمانه کې یو جادوګرو او ډیر لوی کوډګر تعویذګرو ناغه با جادو کو ناغه بوډا شو نو باچا تی وی چې په دې باچای کې مال د یو ماشوم راکا چې هغه کمپیوټري صحیح ده کنه چې زه ته سوي مو هغه ډایرک یا ازدکې ولی زه خو روانه ما بوډا شوم نو اسنه چې زلال شم او دا خزانه دنه لاړ شي خزانه دنه لاړ شي باچا ولا یو لکو کته هغه لک با دل سبق لتراته یو ورځ په دلار کې یو چوپړی لګیدلی و په هغه چوپړی کې یو پیر سیب ناستو حق فرض پیرو صحیح پیران مونږ منو او غلط نه منو خبره ختمه زموږ استادان په خپل پیران دي شیخ د وسان اور الله عمر قدوخ غټ پیرو پوښ وکنه او زموږ استاد محترم مفتی محمد مسلم صاحب هغه د پیرانو پیر دی پوښ نو صحیح پیران مونږ منو چې د قران او سنت
تابعداري، او چې غلطي هغه ته بیا موږ پیر نه وایو، هغه ته بیا موږ خنزیر وایو. صحیح ده. اوس داسې کار وشو چې دی به ته راته هغه له سبق لا د هغه نه به سبق زده کوو. په لار کې چوپړی وه، چوپړی کې پیر ناستو، صحیح سړی و. دی د هغه خواله ورغی، د هغه خبر وله خوند ورکړ. بیا به چې تم د سره به کېناسته او چې راته به هم کېناسته، خو چې لا بړی جولته به جادوګر و، وایي ناوخته دې کړه استاذ به و. چې کور ته به راغی، کور والا به ډبه و چې ته ولې ناوخته رالې، او د ده خو به د دغه سړي نه زړه نه کېده. یو ورځ دغه پیر صاحب ته شکایت وکړو چې یاره جما ته دا تکلیف دی. هغه ورته ویل دا خو اسانه مسله ده چې کله کور ته راځي چې هغې ته وایي استاد جیسار کړی و، او چې استاد لذي سبق لا جو هغه ته وایي چې یاره کور کې څه کار و هغې ایثار کړی د دې غضب نه خلاص. خو څه ورځې بعد دی روان دی، د دنم سبق و یول تم سبق زده کوي، خو د دې سبق اثر پې ډېر دی، د دیندارۍ اثر پې ډېر و. یو ورځ روان دی، نو په لار کې یو سیز راوتلی دی، ځناور ټوله لارې بنده کړې ده، هېڅوک هم په لار باندې نشي ورتلی. دی راورسېده، خلکو ته یې څه چل دی؟ وایي دغسې قیصه ده. نو بس ده داسې کار وکړه، وایي زه نن ګورم چې د کوم چا دین څه دی، حق دی. نو پیر صاحب په دغه باندې غشی راواغېسته، وایي زه نن د پیر صاحب دین ګورم. شی وشته، هغه مړ شو، لاره کوله وشوه، سړی مشهور شو. یاره سړي خو کماله په ځکه دمګري خو بیا ډېر مشهور شي که نه، پوه شوې. وایي سړی مشهور شو، خلک به راتله، خو هغه دمونه کول، خو سم عجیبه دم یې و که نه، خلک به یې دمول ټیک کېده به، خو بل طرف ته به سړی مسلمانېدم، دواړه علاج به یې وله کول، د بدن علاج به یې وله کو او د روح علاج به یې وله هم کو. داسې ډاکټر نظارېږه. سړي مسلمانېدل، د باچا یو وزیر و، نو هغه چې کم دی نو څو په سترګو باندې ړوند و. نو هغه راولګېده، ده ته یې وویل وایي ته به ما چې کم دی نو څه کې؟ وایي ته ما دم مې که چې زه به ټیک شم، ما به ټیک کې که نه. هغه ویل ټیک کول خو زه نه کوم، ټیک کول الله کوي، البته زه به دم کم کېدی شي الله دې څه کړي ټیک. لنډه دا ده چې سړی یې څه که دم که، چې دم یې که او مسلمان شه. نو مخکې به چې د باچا دربار ته راته چې کونټۍ به ورسره وه، کله یو دیوال څه ډغره والي، ځکه ړوند و که نه، اوس ښه په بدماشۍ راغلی. او بل لارې چې سړی ړوند دی او بیا بینا شي، نو دا خو بلا بیا بل شانې ګرځي، ځکه مخکې ورته دنیا به مترسي ناشنا ناشنا ښکاري که نه. نو دی راغی ښه په بدماشۍ، باچا ورته ویل که من رد ده الیک بصرکه، دا نظر دې راته چا را واپس کړ؟ هغه ورته ویل الله. ویل ښه زما نه اله بل الله شته دی؟ هغه ورته ویل ته رسه د ګلو کندي د خدای بنده، ته په څه پوهېږي؟ لنډه دا ده چې هغه ته یې وویل ویل لکه دې دین نه واوړه. هغه ته نه نه د دین نه اورېدل پکې نشته. سړی چې کم دی نو ریمانډ یې ورکه خو نه اورېده. نو چې نه اورېده نو سړی یې څه که شهیدې که. خو په دې ریمانډ کې پې دغه وښودو، سړی پې څه که وښودو چې دا خو دې هلک دم کړی. نو هلک یې چې وښوده نو هغې راوسته. پیر صاحب ته ویلو چې ګوره امتحانات به راځي خو مضبوط به اوسېږي او ما به چا ته نه ښي. نو هغه غریب ملک و، هغه له هم چې ریمانډ ورکړه نو هغه باندې پیر وښود. نو پیر صاحب یې راوسته. نو چې پیر صاحب یې راوسته ویل د دین نه واوړه. ته وایې نه د دین نه اورېدل خو کار نه کېږي په دې سره، پوه شو. لنډه دا ده چې هغه غریب یې څه که شهید کړ. هلک ته یې وویل تا سره څه چلو کومه؟ هغه ته یې وویل کسانو له یې ورکړه پوځیانو له، وایي دی بوځئ پلاني غر ته به یې وخېجوئ او د غر نه به یې راوغورځوئ. هلته چې لاړ غر ته نو هلته ده دعا وکړه، ویل یا الله ما د دې نه څه کې بچ کړي. نو غر پې وخوځېده نو ټول را پرېوتل، هغې مردار شو هلته کې، او دی راغی د باچا دربار ته بیا نیغ ودرېده. مخکې تېره شوه دی کې ریاض صالحین کې هم دا حدیث تېر شوی و که نه. بیا چې کم دی نو باچا وایي چې دا څه غم دی، پوه شوې. نو بیا یې چې کم دی نو نورو کسانو له ورکړه، وایي دی په کښتۍ کې کېنوئ چې د دریاب منځ ته شئ نو دی به وغورځوئ او تاسو به ترې راځئ. دریاب منځ ته شوه کښتۍ، به یې دعا وکړه یا الله ما د دې نه څه کې خلاص کړي. نو بس هوا راله، کښتۍ دړې دوړې شوه، نو ټول ډوب شو او دی په یو تخته کېناسته او راغې سیټ ته. بیا باچا له په بدماشۍ راغې ودرېد.
باچا دا څه په بلا وړي دي چې په د مرګ علاج نه راځي چې وسو کو د سره هغه ویل باچا سلامته وجل مې نشي البته که ماره تخپل طریقو خو د نبی به می مړ و شابه طریقه را ته خو څه لانجمار را ته پیدا شي لنډه دا هغه ته وی چې ورځ به مقرره کی هغه باندې به دا ټول خلق راغون کی ازما د جولای نه به زما پلینده کې غشه کېدی او په ما باندې به گزار وکي او زره ته یو کلمه وې ما چې بسم رب هذا الغلام دا به وې نو ما بس کی مړ کې کو دا غنی نو ما نشي وجه خلک را ټول کړو او ټول خلق راټول شو او بس کوم دینو ماشومه ودرو او داغه د جولای نه غشه را واغست ترکشنا او داغه پلینده کې خوست اول بسم رب هذا الغلام چې ویشت بعد روایت کوي په تشي ولګید او بعد کوي په دې سڼه باندې ولګید دې ځای باندې ولګید سړی را پریوته شهید شه او ټول خلکو چغې کړل آمنا برب الغلام ځانې قرباني کې خو ټول خلک مسلمانان شو ویل موږ ایمان نه وړې پرب د دې الک پانه ټول بچي مسلمان شو باچا ته تالی سټ ویل اوس پسکه یو سړی نه ځان ساته اوس پسکه اوس ټول خلک باچا حکم کوil خندقونه سکی او کنه د اور په اره کوسه په لار کې پای کې خندق وکنست او پای کې ورونه بل کړو او چې کوم سړی به مسلمانو هغه به ورغورسو یو زنانه رااله ورسره ماشومو لګه خپنی ول شو ماشوم ورته راګویا نشول موري وردانګه انک علی الحق ته په حق باندې صحیح ده قائد محترم تلو ناغویل اوسم هغه خندقونه چې داسې راوګره نو د انسانانو اډو کې پکې راوځي دا هغه سړیو چې د 30,000 نصرانیان هغه وجلې دي رستو بیا سورې پیل کې زتا ته دا خبره کوم ها دا خبره یاد ساته الله وی تباد شي خندقونو والا چې ور والا دې ذات الوقوع خاوند خشاک دې کلا چې دې په دې باندې ناستو او دې پاج دې کوي په مؤمنانو باندې د مؤمنانو سره گواو مؤمنان له چې کومه سزا ورکول پاغي باندې گوا دې وته ناشته وما نقمو دې بند غني د دای نام ګردا چې دې ایمان اورې په الله چې زور اور دې واستایل شي دښمنی وسه سوا دښمنی وسره د وجه د سنوا د ایمان نوا د ایمان نوا الذي اغذا چې داغه پر اختیارات د برکت دي الله پریشي باندې گوا دې تخویب ان الذين یقینا کسانو پتن المؤمنین چې سزا ورکې مؤمنانو سړو لرا مؤمنانو زنانه ولرا پتنو دلته سزا ده ها مؤمنانو له سزا ورکول اغیس فزول مؤمنان زنانه او بیا توبه ونباسي د دې لپاره عذاب د جهنم د دې لپاره د عذاب سوزون کې حسن بصری مولا جيبه خبره کوي حافظ ابن کثیر داغه قول ذکر کوي هغه جيبه خبره ده چې انظر الى هذا الجود والكرم وإذا الله دې سخات وګورا دا الله دې سخات وګورا چې قتلوا اولیاء الله دا الله دوستانه وجل مسلمان توبه کوي پلو مذاب جهنم د دې لپاره د عذاب د جهنم ولو مذاب الحریق او د دې لپاره د عذاب سوزون کې بشارت ان الذين امنوا کننا کسان چې ایمان راوړل عمل کوي نه دې لپاره دی باغونه چې بهږي بلان دي دونو داغې نه ولي دا کامیابی لویا ان بطش ربک لشدید یقینا حمله درفستا ډیره سخت ده ان هو یبدئ یقینا الله پیدا کول کوي او یعید واپس کول کوي الله دې بخون کې ودود مینا کون کې ذلال شل مجید خاوند د لوی عرش ته د لوی د مالک د عرش لوی دی فعال لما یرید کون کې داغه چیرا دیو کی حالتا قادس الجنود ایر اغل راته واقعا د لخرو چې فرعون او سمودیانو بلکې کسان چې کافران دي په تکذیب په دروغ جنتیا کې دي الله می ورایهم چا پیر د دینا محیط هاته کون کې ده بلو قران مجید بلکې دا قران کریم لوی دی په لوح محفوظ او په لوح محفوظ کې ده محفوظ دی څوک په کې تبدیلی نش کوله یا محفوظ دی شیطان او تنشی رسیدلې صورت ممتاز او په ذکر د اصحاب الاخدود دارنګ دویم ممتاز او په مؤمنانو ته په سزا ورکول سره افتنان المؤمنین سوره طارق شپږ اتیایم ده پس د بروجنا او نزولن شپږ دیرشتم ده پس د بلد نه نازل شوه ده ربط مخ کې سره ده چې مخکې کې ذکر د عذاب د منکرینو سابقینو چې مخکنو له الله عذاب ورکړو
اوس دلته کې د موجوده او عذاب ذکر کوي. یاد دا چې مخکې صورت کې د آخرت یروا، دلته پاغه باندې شواهد او دلایل عقلیه ذکر کوي. داود صورت تخویب او یره دا 17 نمبر آیات کې. حاصل د صورت شواهد دي او حفاظت د اعمالو د انسان دي چې د انسان اعمال دا به محفوظ کیږي. والسماء گواد اسمان والطارق او هغه ستوري راختون کې د شپې، طارق یا د شپې راختون کې ستوري توي. یا دا چې عام ستوري مراد دي. سپوږه کې تعالی چې سره طارق النجم الثاقب ستوري ده بلیدون کې او زلیدون کې. ان کل نفس ندی اریونا پس ان پمانا دما لما علیها حافظ مگر په دبانې ساتون کړي، مطلب د اعمال لیکي چې کوم ملائکه ده حافظ. پالی انظر انسان او دی ګور انسان مما خلق د سن پیدا کړی شوی دی. خلق مما اندافق پیدا کړی شوی دی دا غوټو په هونکو نه. یخرجو چراوزی من بین الصلب د منځ د ملاد سړینا وترایب او د چیچکو د سینو د زنانونه. د دین دغه نطفه هغه چې کم دی رسد راوزی د دین الله پیدا کړل. انه یقینا الله چې دی علی رجه په واپس کولو د دی باندې خامخا قادر دی چې بیا به پیدا کی. یا الله د سم کول شي چې دا نطفه واپس صلب ته ورسي، نطفه واپس ترائب ته څه دی ورسي، په دی باندې الله قادر دی. یوما بغرت باندې تبل السرائر چې ښکار بشي رازونه، فما له من قوت ولا ناصر نبید د انسان د پاره طاقت ولا ناصر او نه امدادي. والسماء گواه د اسمان ذات رجه چې خاوند واپس کېدلو دی یا خاوند باران دی. ولر دی او گواه د ازمکا ذات الصدع چې خاوند رشلیدو دا چې اوشلیږي یا چې خاوند د شین کې دا. نو کذالک تخرجون دغه څه بتاسو راوستل شي د قبرونو نه. انه لقول فصل یقینا دا وینا جدا کون کی او ندی دا ټوکی. انهم یکیدون کیدا یقینا دی چلونه کوي چل واکیدو الله وزم چل جوړم چل. وماهل الکافرین مهلت ورکا کافران لرا امهلهم رویدا مهلت لغوندی. امتیازات د طارق داو یو دا شاهد خاص ذکر کا بل صورت کی طارق نشتا. دویم ذکر د مبدا د پیدایش ته انسان چې پیدا د سند مما اندافق وغیرہ. دارنګه صورت اعلی و اتیایم ده پس طارق نه او اتم ده پس تکویر نه نازل شوی دی. ربط مخ کی سره داده چې مخ کی صورت کی اول ان کل نفس لما علیها حافظ دلته وی چې حفاظت کون کې الله دې نو تربیت هم دې څوک کوي الله کوي. دارنګه مخ کې تخویب او عذاب دلته وش ترغیب ال التوحید دی چې سبب د نجات ته دغه عذاب نه خلاصيږي په سبان دی. د سب اسم ربک الاعلى مسلو منا داود صورت توحید دی او ترغیب دی قران توبه رغبتی د دنیا نه. حاصل د صورت 15 کار دي ښا. یو مقصد دی د انسان، دویم لار د مقصد، دریم مانع د مقصد نه، څلورم نتیجه د حصول د مقصد او پنځم نتیجه د عدم حصول د مقصد. مقصد د انسان څه شی دی؟ مقصد د انسان هغه چې کم دینو توحید دی چې پیدا د سره پاره نو سبح اسم ربک الاعلى. لار د مقصد په کومه لار به توحید ترسي؟ قران دې کنه سنقرئک فلا تنسى. صحیح ده. مانع د مقصد نه د دې مقصد نه بده منکې څه شي؟ هغه دنیا. څه شي ده؟ دنیا ده. په آیت نمبر 16 کې ذکر کړي چې بل تؤثرون الحیات الدنیا، تاسو دنیا غوړه کوي. نو دا مانع د مقصد نه ده، نتیجه د حصول د مقصد چې مقصد ته ورسېده نو ونو یسرک للیسر او چې و نه رسېدلې نو بیا الذي يصل النار الكبرى. صحیح راکړه. دا 15 خبرې شوي ښا. څه شوي؟ مقصد، لار د مقصد، مانع د مقصد نه، لار او دارنګي نتیجه د حصول د مقصد او نتیجه د عدم حصول د مقصد.
سب اسم ربک الاعلی پاکی بیان کا دنم در رب دی چوچت دے الذی اغذات خلقا چی پیدا کردے دی ہر یو شے خلقا منا کل شے پسوانو برابر کردے دی دا اندامونا والذی اغذات قدرا چی پانداز کردے دی دا مقام پا حدا نلارد پایدیو تا خودلی دا حدا منا چی ارشے پیدا کردے نرشی تا ہدایت نرشے دیتا ہوئی ہدایت عامہ ارشا تے دا پایدی لار خود اللہ چرگوٹی تا پا کما مدرسہ یا پا کم کالج کم سکول او پا کم یونیورسٹی کی آغا تا دا خودلی شوی دی چی تسی بسر کتا کی او دانا بر اوچا تا کی کٹے دے او دارنگ سخے دے ناغا تا کم تربیت کم زی کی کما سکول ویلے دے کم یونیورسٹی ویلے دا چی دا دی غوا او دا دی میخی دا دی خپو پا دی منس کی چشی دی غولان زدا او غیتا بدسی ورکتا شو خریبے دیتا سوی پہدا دیتا ہدایت عاموی یعنی اللہ ارچا تا پیدے لار خود اللہ بس آغا ذات دے اخرج المرا چرو باسی چرار گاو لرا پجالہو نو گرزی دللا غسان وچمات احوا تکتور سنو قریو کا زردہ چوبا لولو پتا باندی نو پلا تنسا نو می یروا ترغیب قرآن تشولار دو مقصد اللہ ماشاء اللہ مگر آغا چوباڑی اللہ تعالی او اللہ منسوخ کی نو بدن یر کی نو انہو یعلم الجہرہ یقیناً اللہ تعالیٰ پوئی کے پسور باندے وغا چپٹی ونو یسر کا آسانو تاتا لیلیسرا دا نتیجہ دا حصول دا مقصد چھ آسانو تاتا لارا دا نیکو آمالو یعنی نیک عمل لتا آسانو لیلیسرا چھ انجام آسان دے چھ جنت تے فذاکر نصیحت ورکا ان پاد ذکرہ یقیناً ان پماند ان نصر دے یقیناً پائدہ ورکی نصیحت سیذکر زردہ چی نصیحت بقبول کی آغا سوک یخشا چیری کی دا اللہ تعالیٰ نا ویتجنب والاشقا او دا عدم حصول دا مقصد پڑڑا بشی دا دینا بدبختا آغا چی دنکی کی اور گرم تا ثم لا یموتو بیا بنمڑکی کی پدے کی پمرگ دا آرام ولا یحیا او نو جم دے کیگی ژوند آرام قد افلح من تزکا یقینا کامیاب دے هغه څوک تزکا چې ځان پاک بشهادت لا اله الا الله ابن عباس سے وی ځان پاک په شهادت لا اله الا الله سره یا تزکا چې زکات ورک یا تزکا من الشرک د شرک نه ځان سکا پاک یا تزکا چې سرسایه ورکړه وذکر اسم ربه او یاد کا نوم درب پس والله نو منځه کما چرته بسر صحیح بیان نه دیکھل ویل خان دا زما ریکارډ دی بل تو سرون الحیات دنیا ما چرته دا بیان نه دیکھل بلکې دی غوړه کیا ژوند دنیا والاخرتو اخرت غوړه دی واپ قوام شر چې د سره نه سوخت پوس کینو جواب ورکوم او نورو خیر خیریت ده ان هاذا یقینا دا لفظ بالولا دا قرآن پاک صحیفو اولنو کی موجودو یعنی دا دی مضمون موجودو پا مخکنو صحیفو کی چی صحیفه دا ابراہیم او دا موسیٰ علیہم الصلاة و تسلیمات وی امتیازات دا سورة الاعلی یو دا پا ذکر دا ہدایت عامہ سرا ممتازو دویم نعمت دا قرآن دریم صحف ماضیہ پاگے سرسو ممتازو سورة الغاشیہ اتات یایم او اتش پیتم دے پشت زاریاتنا ربط مخی سرداد مخی کی تزہید من الدنیا و دلتا تخویب و بشارت تے لانشاء التزہید چی تزہید دا پکی پیداشی یا مخی ترغیب و پا بیان دا قرآن دلتا ہم ترغیب دے الالقرآن دعوت صورت تخویب و بشارت تے کلمات پکی بہان وی دے حروف پکی 329 تی حاصل دا صورت اثبات دا قیامت بشارت و تخویب تے حال پمانا دا قد دے یقینا راغلے لیتا تا خبر پٹا ان کے دیر مخونبا پدا غرض بانی خاشا یریدون کی یا ذلیل بی عاملتون عمل بے کڑے پا دنیا کے ناسبا ستڑکی دون کی بی خودن نکی کی با اور گرم تا عمل پا دنیا کے کڑے دا بیم جہنم تزیولے لکا وی دا عمل قابل قبولو ندے ولی عمل دا سنت خلاف عمل کڑے دے او دا سنت خلاف دے او زنوی ما ورکوٹ تفسیر دے روح المانی دیر جل دے آغا وی هم المفتدع دا دینا مراسوب دی بیدتیان دی خواہ او کل دسے وی وهم الیهود والنسوارا دا دینا مراد یهود او نسوارین دی چاگی عمل کڑے خواہ عقیدے بگڑاو دا او دا دی امت بیدتیان تیسی دی مراد تسلا نارن حامیہ
دنه کېږي به اور ګرم ته څکلی به شي په دې باندې من عین آنیه د هغه چینې ګرمې نه نه به یې د دې لپاره خوراک الا من زوریع مګر د زوریع بوټي نه دا زوریع یو بوټی دی عربو کې یا دا ده چې زریع معنی غني دي غني لکه انځرغنه پیژنئ انځرغنه پیژنئ داسې دومره سپېړه غوندې شي غټې غټې غني پرې ولاړې د زوقم په شان شي ای ته انځرغنه موږ وایو ښه نو دقسې چې کوم دی نو سره دقسې شی سپېړې به خوري او دقسې غټې غټې غني به وي او داسې غني به هم نه شي که نه دا ماتې شي ښه لا یسمنو چې نه به سر بول کوي ولا یغنی من جوع او نه به پایده ورکوي د لوږې نه لوږه به هم نه ختموي او سر بول به هم نه کوي ډېر مخونه به په دغه ورځ باندې تر و تازه یو لسایا د خپل عمل دپاره به راضیا خوشحاله یو په باغونو اوچت کې به نه به اوري په دې کې لاغیا د پریشانۍ خبرې او په دې کې چینې د جاریه همیشه رواني او په دې کې تختونه دي اوچت کړی شوي واکوابونه او ګیلاسونه دي موضوعه په قطار ایښودلی شوي هسې نه چې په روجمات او پشمني کې په ګیلاس پسې ګرځي نه 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 دا بسې قطار به پراته ولا مارق او بالغتونه وای مسبوبه په قطار باندې پراته کله کله جماعت کې بالغ پسې ګرځي کنه چې وړو بچرته وړي الته په قطار باندې پراته برابر ها وزرابی مبسوسه او دارنګه قالونونه وای مبسوسه غړولې شوی نو سوال پیدا شي چې لکه د خدای بنده چې په موږ باندې لاس میلمانه راشي نو به د ګیلاس پته نه لګي او دارنګه چې کم دی نو سره د بالغ او دا دومره قالین بچرته چې دومره مخلوقات راجمع شي دومره ګیلاسونه بچرته پوښ وي الٰه العالمین وي د ستورو ته وګوره اسمان ته لګو ګوره څومره بشمار ستوري پیدا کړي دي نو ولې ګیلاسونه به پیدا نه کوم پوهېږې که نه او که ته وایې چې مثال ته ور باندې دا اوچت تخت دی نو دې ته به خېجم څنګه خېجم به څنګه وی اوخ ته وګوره که نه یاره څومره اوچت دی سیډۍ به ورته لګوله که نه هغه ته په غوږ کې پټه خبره وکړي ایسته ورته کښېني نو بیا ورسپور شي سامان وربره کړي او بیا چې کوم دی نو څه کړي روان شي افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت ټیک ده که نه او دریم دا ده چې ته وایې دومره قالین به چېرته وي وایي د ځمکې ته نه ګورې د خدای بنده څومره غټه ځمکه مې لغوړولې ده ټیک شو او که ته وایې دا دومره غټ غټ بالښتونو دومره بالښتونو تکیاګانې به چېرته وي یې لکه وایي دې غرونو ته نه ګورې څومره غټ غټ بالښتونه مې دله څه دي پیدا کړي دي ټیک شو که نه و شیخ القرآن رحمه الله مولانا حسین علي رحمه الله ته ویله چې قرآن کې د دې څیزونو تذکره ډېره ده چې دا ولې وایي ما ته وایي چې راوځه بهر وایي چې راووتمه وایي ما ته چې دا بره چې شی دی اسمان وایي دا ولاړ په څه یو چې ځمکه دا مخامخ روان څه دي وایي دا اوښان دي نو وایي دا مخامخ چې ولاړ دي داسې دي وایي غرونه دي ویل په عربو کې نور دي څه خو دغه شی نه دي او قرآن د عربو په محاوره څه دی راغلی دی ګوره قرآن اکثر د هغه میوو تذکره کړې ده چې کوم په عربو کې وي صحیح ده که اوس قرآن د هغې دپاره راغلی د ټولو خلکو دپاره خو د هغې محاوره او د هغې په هغه لهجه باندې څه دی هغه راغلی دی یا بعض علما دا ذکر کوي لکه مولانا حسین علي رحمه الله وایي عبیدالله سندي رحمه الله وایي چې په دې کې چې کوم دی نو څه دی په دې کې اشاره ده داعی ته دعوت والا ته په دې خبرو کې دغه ورکوي چې الکه همت کوه ګورې کار کوه همت کوه اوخو حوصله نه بیلي نو ته به هم حوصله نه بیلي غټ پیټی پې بار کړی او غریب رواني چاته سم نه بس هغه پیټی وړي خپله نو تم دا پیټی وړه غټ پیټی استادانو را کړی دی قسم په الله ډېر غټ پیټی دی درون پیټی دی ګورې پوه شو د دې وجې نه موږ بار بار وایو دا استادان موږ له په دې اخیره ورځ باندې د سر نه پټکې تاوه دا ولې اوسه پورې طالب وې مزې دې کولې بې غمه زندګي وه اوس دته ډیوټي حواله شوله د شینده خو تول به کې اوس چې یو راوچتې نو څلور او پنځه دانګي پوه شوې که نه اعتراضونه وایي نو وایي د اوس نه ورته سر وتړه په سر به دې ورته درد راځي او پریشار به دې ورته هایي کېږي نو داسې کار دی چې د اوس نه ورته سر څه کا وتړه صحیح ده نو یو وایي د داعي صفت دی ها او دویم چې کم دی نو هغه دا دی چې حوصله به بلنده ساتي په شان د چا د اسمان اوچت دی که نه نو ته به هم حوصله دعوت والا ته وایي چې حوصله به دې اوچته ساتي په شان د اسمان صحیح ده که نه
دریم دا دی اسنه چې خراړې او د یو گزار سلاړ زمون په دې علاقو کې یو مرغۍ د خراړه وته وای خړه غوندي په دې پټو کې کینی دا پټي چې کله ووري کنه دا وخت اکثر دارا پیدا کیږي نو دې به خراړې د یو گزار سلاړي وای نه ګوره مستقل او مضبوط ودرېګه پشان د غر پشان د غر لا خلق څومره پلکونه او څومره درس پکې او د زینه خوځيږي نو تم خوځيګه مګوره مستقل شه او عاجزی پیدا کا پشان د زمکه پزان کی زمکه څومره عاجز څوک ولا کودال را بغي څوک په ټریکټر راکینی څوک په کې غبل شي څه شي دی ها سکولیټر دی شي ول او پلان دی هغه سيزونو باندې راکینی زمکه او تسم نو عاجز شه عاجزی پشان د زمکه ځان کې پیدا کا اپلا ينظرونا آیا دین ګوره الال بیلو خانو ته څنګه پیدا کړی شوی دی اسمان ته څنګه اوچت کړی شوی دی او غرونو ته کې په نصیبت څنګه ودرولې شوی دی او زمکه ته کې په سوتیات څنګه غوړولې شوی دا فذکر نصیحت ورکا یقینا ته مذکر نصیحت ورکاونکې لست علیم تنه په دی باندې به مسیطر دارو غاو ذمہوار الا من تولا مگر هغه سوچ وګرځید وکفر او کوپر وک عذاب ور کې دلر الله تعالی عذاب لوی یقینا موږ ته واپس دې دایدا ثم ان علینا حسابهم بیا په من باندې حساب دې دی نو دعا وکړه چې الله محاسبنا حسابنا یسیرا الله آسان حساب را سره وکړه امتیازات د سوره غاشیه داو یو د قیامت یو نوم ذکر کا چې غاشیه ده دو قسمه مخونه ذکر کړه دارنګ ذکر د انعامات مخصوصه او څلورم خاص مثالونه هغه چې کم دین وسکړه هغه ذکر کړه تپریو کوي خلګه غوندې ها بیا ویم ځکه جمعه ورځم ده او رسول بغواړي